آیتونو مبارکو کې الله جل شانو د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې هغه کسان چې د الله لپاره هجرت وکړو، یعنی د الله لپاره، د الله د دین لپاره، رستو د دین چې دی باندې ظلم وشو، دنیا کې په ظلم وشو، زیاته وشو، نو د هغې دپاره چې ظلم او زیاته په کېدو د الله جل شانو احکاماتو ته نه پرېښودو، نو دغه مؤمن بنده ځای پرېښودو او هجرت یې وکړو، نو الله جل شانو فرمایي لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، دته به موږ په دنیا کې بهترین او ښه ځای ورکړو، او د آخرت اجر خو دی، د آخرت اجر خو دی، الله وی دنیا کې به موږ لمنګه بهترین ځای ورکړو. نو دې آیات مبارکه کې الله جل شانه د دین لپاره د هجرت کولو فضایل ذکر کړي، او روایتو کې راځي چې د آیات شان نزول باره کې چې دا آیات مبارکه د څو صحابه کرامو په باره کې نازل شوی دی، چې په هغې کې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ، بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، دغرنګه خباب رضی الله تعالی عنہ، دا صحابه کرام چې دوی د نورو کسانو په غلامۍ کې او د هغې سره سره د دین اسلام قبول کو، نو ظلم او زیاتۍ پې ډېر وشو، ډېر زیات ظلمونه پې وشو. دا دین مونږ ته چې دی په اسانه میلاو شوی، څه سخت او تکلیف هم پې نه دی برداشت کړی، بس چې په ښه بد پوه شو، کلمه م ویلې ده، بس جومات ته راځو مونځونه کوو، بس مسلمان یم، نو قدر راسره نشته دی. په کم یو څیز باندې چې محنت وشي، او بعضې علما دي چې کم یو څیز باندې 3 څیزونه خرڅ شي، صرف شي، نو هغې قدر چې دی زړه کې راشي، وخت، مال، جان، دا 3 څیزونه چې په کم یو شیز باندې صرف شي، نو د هغې قیمت او قدر چې دی زړه ته راشي. نو صحابه کرامو دا شیزونه په دین اسلام باندې خرچ کړي وو، وخت یې پې خرچ کړی وو، مال یې پې خرچ کړی وو، او جان یې پې خرچ کړی وو، نو د هغې قدر ورسره وو. نو دغه صحابه کرامو لوی لوی سختې تېرې کړي دي، دا دین داسې په لوبو ټوکو باندې نه دی راغلی، نو ځکه الله جل شانه دومره لوی فضیلت ذکر کوي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د حبشو نه راغلی غلام، یو روایت کې دی چې دا 10 ځای خرڅ شوی دی، او د حبشو نه چې را روانېدو، نو داسې غلام نه و، خپل ځای وطن علاقه یې ګړي بيزي ساتلي و، چا ورته دغه رنګې دی یو راهب خبره وکړله چې لاړ شه، د هغه راهب سره ملګری شه، نو تا د چې دی الله به وپېژني. تفصیلي واقع خو دومره چې دی یو ځای ته راغی، هلته کې خرڅ شو، بل ځای 10 ځای خرڅ شو، تر دې چې مکې ته راورسېدو، دغلته هم بیا چې دی خرڅ شو، غلام شو، او سختو نه سخت تکلیفونه ورته ورکړی شو. اوس د عربو ګرمي، لکه نن سبا دسمبر دی که نه، څومره ګرمي ده، که عربو ته څوک لاړ شي هلته به اوس هم چې دلته څومره یخني ده، هلته به اوس هم ګرمي، دسمبر دی ښه کافي یخني ده، هلته به اوس هم ښه کافي ګرمي، څادرو د دې شیزونو ضرورت به نه وي، نو بیا په ګرمۍ کې به څومره ګرمي وه. او بلال رضی الله عنه به د غرمې ټیم کې د 12:01 بجې ټیم کې چې دی، دغه ټیم کې نور چې دی څومره ګرمي، او بیا چې شګه یي هغه نور هم ګرمه شوي سره شوي، په هغې باندې بیا سملاو، او په دې سینه به د غټ کاڼی کېښودو چې خوځېدی هم نه شي، په سکروټو به واچولی شو، دومره پورې چې دومره به ووهلی شو، دومره به ووهلی شو چې د ژبې مبارکې نه به نور الفاظ نه ادا کېدل، بس صرف احد به ادا کولی شو، احد
چې په دغه سخت او تکلیف کې به بیا دا الفاظ وایي چې الله یو دی ګوره ستاسو خدایان زه نه منم ګورې. بس بلال رضی الله عنه د دین د قدر تپوس وکړي چې د دین څومره قدرمند دی. عمار ابن یاسر رضی الله عنه او دغه رنګې خباب رضی الله عنه. خباب رضی الله یو زنانه چې دی غلام او دی به په سکروټو واچاوه. بلال به چې دی په سکروټو واچاوه په شګو به اچاوه او خباب رضی الله عنه به سکروټ یې داسې خورې کړه په دې به چې دی سملاوه کپړې به ترې د پاسه یې پکاړه کېښودو. نو د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو ورځ هغه تپوس کو خباب دین اسلام دپاره دې څه سختي تېرې کړي دي لږ خو راته ووایه ته خو غلام وې تا باندې په سختې ډېرې تېرې شوي لږ راته بیان وکړه. جو هغه ورته نور څه ونه ویل خو د دې املا نه ورته دا لمن داسې اوچته کړه ویل دې ته وګورئ چې عمر رضی الله هغه ته وکتل نو داسې ټولې چې دی قندړې وې داسې ټولې قملا چې وه اواره نه وه قندړې قندړې وه. نو قسم خو د الله په ذات مې دې قسم وي داسې املا خو ما د چا نه دی لیدلي. نو خباب رضی الله عنه ته وفرمایل وایي زه به په سکروټو باندې چې دی سملولم د پاسه او په سینه به یې راته غټ غټ کېښودو چې خوځېدی نه شم او وایي زما د بدن د اینو او دغه وازو د دې سره چې دی هغه سکروټې به مړې شولې دا چې دی زما سره به دا عمل کېدو. نو د هغې د وجې نه هغه سوځېدلي ځایونه دي نو هغې نه چې دی قندړې جوړې شوي دي. نو دین اسلام دې دپاره الله جل فرمایي چې هجرت وکړو الله به د دنیا کامیابي خو ورکړي آخرت کې ورسره کامیابي وي د آخرت اجر خو دی دنیا کې به الله کامیابي